بنیاد دلایلو باندې وی یو داغې نه دک خبرې دي کوم چې د ابدال اور د قطب مبارکی کیږي د دې هیڅ حیثیت نشته، بس دا صرف د صوفیاو ډکوسلی دي. ټول عمر د صوفیاو دا امت دوکه کړی دی په دې کیسو او کهانو باندې، وی غوثان دي، قطبان دي، ابدال دي، دی دنیا آباده کړې ده. علن کې دا کم روایت چې د قطب او د ابدال مبارک دي ذکر کی د سنن ابي داود کتاب المهدی او دا مسند احمد هم راغسته ده. ابو داود شریف کی 4266 نمبر حدیث رازی او مسند احمد دویم جل کی 316 صفحه رازی. اغی کی دا روایت دا سی ذکر کی چه فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ. وی بیا چې کله دا خلق دا حالت او دا منظر ویني نو بیا به د شام او د عراق نه دا ابدال وغیره راشي او دی سره به بیعت کی. نو دا کم روایت دا ابو داود شریف چې ذکر کی فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ، دا د سند په لحاظ سره د قتاده د تدلیس د وجه نه ضعیف دی او د دا کم ملګری چې دی دا مجهول دی. دغه رنګ مسند احمد پنځم جلد 322 صفحه کې یو بل روایت راځي، وی الابدال فی هذه الامه 30، په دې امت کې به 30 ابدال وي. امام احمد رحمت الله علیه دې روایت ته منکر ویلی دي. ا د دې راوی دی حسن ابن زکوان، دا سخ مدلسو، میزان کې په علامه ذهبی مزان ستړي کړي دي او روایت په عن سره دی. عبد الواحد ابن قیس په دې کې ضعیف دی او دغه رنګ سیدنا عباده رضی الله تعالی عنہ د سره ملاقات هم نه ثابت. یعنی دا سند کم چې د مستند احمد ذکر کوي چې الابدال فی هذه الامه 30، چې رسول الله فرمایي چې زما امت کې به 30 ابدال وي، بے سند روایت د منګړت د صوفیا او ټول دین اپ ضعیف منګړتو خبر او روایتونو باندې، خو په ضعیف منګړتو خبرو خو دین نه ثابتېږي کنه. مسند احمد اول جلد صفحه 112 کې روایت خلق پیش کی چې الابدال یکونون بالشام، په شام کې به ابدالان معلومه التبویزه او بیعت بکې. نو کدی روایت نه څوک استدلال کوي نو بیا خودی دا دل دی چې دا د جمعې په شپه خلق راجمع کړي او خانقاهګانو کې پکار دا چې بیا خودیم شام ته لاړ شي هلته د ابدال صحیح کی کنه. نو دا روایت چې الابدال یکونون بالشام چې شام کې به ابدالی، دا د سند الانقطاع د وجه ضعیف روایت ته. شریح ابن عبید د سیدنا علی سره ملاقات نه ثابت نو څنګه دا روایت نقل کړی دی. تعلیق په دې مسند احمد باندې کړی دی الشیخ احمد شاکر رحمه الله علیه، ډیر خسته عالم او د تفسیر هم لیکلی دی، په فن د حدیث هم پوهېدو. د دویم جلد راځي صفحه 171 هغه په دې ښه بحث کړی دی چې دا روایت بې بنیاده دی. ابن عساکر وی هذا منقطع، دا روایت ټیک نه دی. الحاوی للفتاوی دویم جلد صفحه 242 کې دغه تفصیل ذکر کړی دی. نو بهرحال دینه معلومه شو چې د ابدال او د قطب باره کې څومره روایات دي، دغه روایت ضعیف دی او مردود دی. بعض علماء دا قول دی چې روی پلان کې شخص چې دی او دا پلان کې سړی چې دی دا ابدالو، دا ډیر د مولانو سره چې کینې وي، زیات تر پیران دیوبندی مکتب فکر کم ځینې مولان ډیر داسې دي. هغه سره چې کینې وي زمونږ پیر صاحب مړ شو وي مونږ ته بس د مرګه پته ولګېږي چې دا خو
ابدالو کې دا بالکل بے دلیل خبره ده چې پلان کې ابدال او پلان کې دا او دا د صوفیانو بے بنیاد خبرې دي کم ابدال کم قطب چې د صوفیاو مراد ده او د دې ضعیف روایتونو استدلال کوي دا بالکل بے بنیاد تشریحات دي په دور د سلفو کې د دې ثبوت نو دیو جن نظم اللعال فی الکلام علی الابدال او الخبر الدال على وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال دا قسم کتابون لیکل دا بے بنیاد خبری دی اولوی یوسی ثابت کنو بیشک چه بیا ولا نقش و نگار جوڑوا خود سر دا قطب و دا ابدال و دا اصطلاح چه دا با دیر شوی و دا با شام کی بی په دې معنا سره د ابدال او د قطب هیڅ بنیاد نشته ټول منګړت خبرې دي علامه سیوطي یا سیف ابن عمر یو کذاب سړی دا هغه روایت راجمع کړي دي او ډېر ناکام کوشش یې په الحاوی للفتاوا دویم جلد کې کړی دی 242 صفحو سره علامه سیوطي دې څیزو کې ډېر جاهل کوي ځان کله کله خو پس په نارواو شروع شي او د هغې اثبات پسې بیا لګیایي علامه سیوطي د ملاتوب په اعتبار هغه سړی دی چې په هر فن کې کتاب شته خو متساهل د ډېر زیات رتب و یابس هر څه بیا راجمع کړي ډاګی ملا دی چې په څه ورغې بس پې ورغلي البصوایر هم چې ګورې نو د سره ډېر ګپ شپ برابرېږي نو څومره کوشش چې علامه سیوطي کوي خو بیا هم د قطب و اقطاب والا یو روایت هغه ته نه ملاویږي چې هغه ته خپله مدعا ثابته کړي دې وجې نه دا وړوکي کتاب د طالبان دا ځان سره ساته المنار المنیف فی الصحیح والضعیف د علامه شمس الدین علامه ابن القیم رحمه الله علیه کتاب د وړوکي کتاب د خدا ضعیف روایت ډېر ښکلي راجمع کړي دي 136 نمبر صفحہ کی باس کی 307 نمبر شمارہ فقرے چی کمی دی آگے کی اغوی چی ومن ذالکا موضوعی منگلت روایت راخلی نو آگے کی ومن ذالکا دا دک منگلتو نچیدنو احادیث الابدال والاقتاب والاغواث والنقباء والنجباء والاوتاد كلها باطلة على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه دا ابدال و دا قطب و پلان کیزے که غوث اعظم دے وی او دا چل دے آغا چل دے دستگیر فولا دے اغوی كلها باطلة على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا ټول دروغ جوړ کړی شوی دی پر رسول الله علیہ السلام نبی علیہ السلام دا خبرې نه دی کړی او نه د رسول الله صلی الله علیہ وسلم نه دا ثابت دی او دین لغونده غټ کتاب دی الاسرار المرفوعه فی الاخبار الموضوعه 470 صفحې سره په دې باندې ښه بحث کوي ملا علی قاری دی حنفي دی هغه موي چې دا د اوسان او ابدال او قطبان مبارکي دا پیران صاحبان اسی ګاډرې پاسي بل د فائدې خبره ده چې دا خبره کیږي چې سیدنا علی تنهو فرمایلی دي چې فتنه براشي او ډیر زیات خلق باغ فتنو کې راگیر شي نوی اهل شام ته بد موای ځکه وی په اهل شامو کې ابدال دي او دغه رنګي شامیان چې کوم دینو هغه ظالمان دي هغه ته بدر دوای بیا به خلق اخر کې قتل او قتال شروع کی بیا به شکست ملاو شي هاشمی قوم بظاهر شي الله باغی دوباره په نعمتونو سیراب کی بیا به دکا حالت کې دجال روزی مستدرک د حاکم سلورم جلد کې حدیث نمبر 8657 نمبر دے اس دا موقوف صحیح روایت دے دی کہ دا ابدال و ذکر شتا خود دین اغا ابدال ندی مراد کم چی دا صوفیاو دی چی دا بشام کی او دا دیرش دی او دا پاوالو زی دا بے بنیاد خبری دی دین نیک و صحیح العقیدہ خلق مراد دے دا معنی نه د مراد چې د دنیا نظام به بدلی د دنیا نظام چلی دی ته وی د اهل بدعت او ابدال دا غي هیڅ ثبوت نشته هغه د
الوهیت مقام تدیا سے رسولی دی بس ابدال دا معنی صحیح العقیدہ و نیک خلق باخر زمانہ کے راضی او غیب د دجال خلاف او د سیدنا عیسی علیہ السلام بملګری خدا د کم ابدال او قطب چې صوفیان تذکره کوي چې دا نظام چلی او دا غیبی امدادونه کوي دا د صوفیا او د پیرانو بزرگانو کفری عقیده د عوام په دې باندې تباہ کو په دې مسله کتابونه علماء لیکي په